ګونډا هټ سره او دا تاسو ګورئ سیلاب چې دی نو دا زیاتېږي دې وخت کې دا پشتي چې کومې دي نو هغه مضبوطوي او دا 400 انتظامیه چې کوم دا ایسیچو شب قدر هم دلته کې موجود دی د هغه نه به تپوس کوو چې څه صورتحال دی ایسیچو صاحب السلام علیکم. وعلیکم سلام. دا راته ووایه تاسو دې لپاره څه انتظامات کړي دي؟ دې لپاره دا انتظامات کوي چې بیله نمبر 4 کې سیډوال کټ کړي دي اوبه راغلي دي ریسکیو ولا راغوستي دي هغې را رسېدلي دي بقایي اعلانات هم کړي دي کورونه مته چې کومه د اوبو طرف دي هغه هم خالي کړي دي چې کومه ته څه خطره ده هغه موږ خطره بالکل ختمه کړې ده زموږ ډي سي صاحب عمل هم راغلی ده زموږ ډي پي صاحب خپل هم راغلی دی ویزټ کوي دی په دې لګیا دی او ویزټ کوي چې خلکو ته څه سہولیات دي نو انشاءالله ورکو لګیا دي. او دا راته ووایه دې وخت کې سیلاب چې دی نو دا زیاتېږي او که په کمېدو دی؟ ډېره 10 منټ مخکې مې تپوس وکړو نو وایي چېرې په ښکته کېدو طرف ماته روان دي خو لا دلته نه محسوس کېږي چې ښکته دی که بره دی خو هغې راته وایي چې هلته ګیټ چې لګېدلی دی اریګیشن والا هغې وایي چې په ښکته کېدو طرف انشاءالله روان دي. دا سیري شب قدر کې کومې علاقې داسې دي چې هغه د دې سیند په غاړه باندې شب قدر کې دغه دلدار ګړی او زموږ بیله نمبر 4 دا دوه دینه دي زما په خیال باندې نور موږ د خطرې خبره نشته. هلته تاسو څه داسې حفاظتي اقدامات حفاظتي اقدامات دا کړي چې ما تاسو وی چې ریسکیو ولا راغوستي د دې تیار نه وي چې دا څه قسم ضرورت دي موږ مخکې راغلي وغیم راغوستي چې دا څه قسم ضرورت دي په لوټګور مو اعلانات کړي ان شاء الله دا څه خبره باندې چې دا د کمی وي. ډېره مهرباني ده وخت راکولو سیچو صاحب لیدونکو دا تاسو وګورئ دې کې چې دا کومې پشتي چې کومې دي هغه دارې مضبوطوي او دوی وایي چې په سیلاب کې تقریبا کمې راځي